یو صحابي فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ماته یو دعا وښودله. هغه دعا چې کله ما ویلې دومره مالداره شوم، دومره چې بیا ما مال و دولت نشو سنبالولی، نو بیا مې ایسته پرېښودله. فرمایي چې بیا ماته د مال و دولت څه تنګي را پیښه شوله. ما تپوس وکړ د عبدالرحمن بن عوف نه، هغه راته دا دعا دوباره وښودله، الله پاک زه مالداره کړم. بس یو وړه غوندې وظیفه تاسو کوئ روزانه، انشاءالله العزیز الله پاک به دې مالداروي، الله پاک به دله ژوند دا بدلوي، او ورسره الله پاک به ستا هر قسم حاجت پوره کوي. ورسره د رزق څومره تنګسیا ستاسو دا رزق کم دی یا نه میلاویږي یا لږ دی، دا به سیوم کې الله پاک، دا به ډېر هم کې، او دا به تاسو الله پاک داسې درکړي، داسې د غیب نه به درکړي، ستاسو به وهم و ګمان کې به هم نه. بس راځئ نن را سره وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز الله پاک به د مال و دولت باران په تاسو باندې وکړي، دغه رنګې د رزق، دغه رنګې هر قسم حاجت دا به ستاسو پوره کېږي، هر قسم مشکل دا به ختمېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډېر زیات بخښونکي او د ډېر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. نن چې محترمو زموږ کومه وظیفه ده، انتهایي مجربه، انتهایي بابرکته او طاقتور وظیفه ده. تاسو په دې ورځ باندې دا وظیفه وکړئ، انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به مال و دولت ستاسو خپور دا راولي، الله پاک به د رزق دروازې بندې په تاسو کولاو کړي. کم چې رکاوټونه دي، کم چې مشکلات دي، پریشانی دي، غم، ټینشن، هر څیز به الله پاک ختم کړي تاسو ته. بس صرف په ژبه باندې دا کلمات روزانه صرف 100 پیرې وایي، صرف 100 پیرې وایي، انشاءالله العزیز ژوند، حالات، زندگی هر څیز او محترم دا بدلیږي. خو یو څیز دی او د یو څیز کمی دی چې د الله پاک په ذات باندې موږ یقین دا نه ساتو. او الله پاک وایي چې بنده څنګه ګمان کې ما باندې هغه شانتې ورسېږمه. نو بنده ګمان دا کوي چې ماله بس هسې نه کېږي، ولې کوم؟ بس دا وظیفه کوم، که وشوه که ونه شوه نو بس نه وی شوي. نه، وظیفه دې وکړله مکمل اعتماد سره، اطمینان سره کېنه، دا لازمي کېږي انشاءالله. ځکه چې وظیفه په دې کې کمال دی، په ذکر کې کمال شته، بیا ستا په غوښتو کې هم کمال شته. ته الله پاک نه غواړې، یو څیز غواړې، څومره ستا طلب سوی دومره تا ته میلاویږي. که چېرته څوک اوبه څښي او ډېر طلب نه وي، نو بس کله وایي یار که مې وڅښلې که مې ونه څښلې. خو چې کله د اوبو طلب وي، نو بیا د هر څه کې په پیسو باندې اوبه رالیسکي، خپله تنده راماتوي. نو دغه رنګې د وظیفې لپاره طلب پکار دی. چې کله ستا طلب سیوا شو که نه، انشاءالله ژوند هر څه بدلېږي، تبدیلي به راځي. ځکه الله پاک وایي چې زما نه غواړئ او زما په نومونو باندې غواړئ. نن به زه تاسو ته 2 قسم نه وظیفه ښیم. یو دا چې د الله پاک نومونه دي 3، یا وهابو، یا رزاقو، یا فتاحو. چې څنګه ته وې، یا فتاحو، یا رزاقو، یا وهابو، یا وهابو، یا فتاحو اے فیصله کوونکیا، یا فتاحو اے کولاوونکیا، ګران ګران کارونه کولاوونکیا، فتح او کامیابی راکوونکیا. یا فتاح دومره پاورفل دی. یا رزاق اے رزق ورکوونکیا، رزق کپړو ته ویل کېږي، کور ته ویل کېږي، موټر ته ویل کېږي، دغه رنګې پیسو ته ویل کېږي، خوراک ته ویل کېږي، هر څیز دا رزق کې راځي. یا وهابو اے ورکوونکیا. نو څومره ستا حاجتونه دې نه پوره کېږي، یا وهابو ذکر کوه دا پوره کېږي. ولې؟
معنا دا چې ای ورکوونکې داسې ورکوونکې چې دوباره اخیستونکي را بیا نه وي. یا وهاب. او دې سره سره دا وظیفه شروع کړئ. اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عما سواک. دا سره نو یا فتاح یا رزاق یا وهاب سلسل پیر سارا ماها. او دغه رنګې دا بل وظیفه اللهم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک دام سارا ماهامو سلسل پیر. انشاءاللہ تماشا کوي. الله پاک وسل هر قسم مسله اب ختمي. الله پاک هم خوشحال آباد ساته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.